د ده باره کې بزرګانې لیکلي چې میو مشر میو ورته ویلې کب ته چې کبه ګرځې را ګرځې خو خیال کوه چې چېرته تار کې غوښه و هغه ونه خورې وایي ولې وایي دې تار کې چې کومه غوښه یي که نه دې غوښه کې اکثر درنه کونډی وایي ښه نو وی بیا نو وی دا چې ته غوښه خورې او کونډه به دې وی دلته په تالو کې ونښلي وی بیا وی دې ته بره سړی ولاړي ابه دې بره راکاږي نو وی بیا بس بیا دا ده چې مړ به شي چې مړ شمه نو بیا نو وی ښځې کور کې هغه به ورته لوښې برابر کي غوړي به ورته سره کي او تاله به ګرمې مسالې او یخې مسالې او اوږه ورسه به دله درکړي او سور به دې کي وی بیا به دې ورتیر کي او به دې خوري ده چې دا واورېدل ده خو چېرته داسې حالت نه و لیدلی نو یې ګرځېده به چې دا غوښه به کم ځای دا خو هسې لګیا دی چې دا چل دی هغه چل دی خو دغه غوښه یو ځلې ولیده چې غوښې یې ولیده او ورپسې ور روان شو چې غوښې ته ورجوښ شو ټولې خبرې ورته رایادې شو بیا وی مړه داسې لګیا دی دا خو تیاره غوښه ده دی وی چې څنګه یې ورته خوله ور واچوله کونډه کې ګیر شو نو وی منله چې اوی هی هغه ویلي چې په دې غوښه کې څه ده کونډه ده کونډه خو مې ولیده چې بره راښکلی شو سړی یې ولیده او سړی مې ولیده بیا یې چې کله کور ته یوړو او دې په چړو باندې ورکوټی شو چې وایي چې چڼې مې ولیدې او وایي ښځې ته یې کته چې او دا دغه ښځه چې اوس په ما پخوي هر څه یې ولیدل خو هغه وی چې کاش اوس را باندې ټیم تیر دی چې ما نه دې مشر منلی وی او د ده په خبره باندې ما عمل کړی نو نن به زه نه به په کونډه کې راتلم او نه به د خپل ځای نه بار ته تلم او نه به ما څه داسې حشر کېده نو موږ ته خپل بزرګان او عالمان هغه د قرآن او د حدیث په رڼا کې لګیا دي او بار بار راته وایي چې ګورې د دې ژوند نه پس بل ژوند را روان دی هغې کې که د بد عمل وکړو دا سزا ده دا سزا ده که ښه عمل دې وکړو نو دا ثواب دی دا فایده ده جنت دی جهنم دی ګوره انډه کې چې کله بچی دننه که نه دا بچی دی ده ته ته ډېرې وایه چې دقه شان بله دنیا ده او هغې کې غر دی او شنه بوټي دي او انسانان دي او بنګلې دي خو دی په هغه ګول دایره کې تاویږي دی وایي هسې لګیا دی بس دا لا څه وایي خو چې کله د دې انډې نه بار راوځي ده ته پته ولګي چې او هلکه خو په رښتیا باندې نور دی او خلک هم دي او غرونه هم دي دا خو ما سې ګپ کړه دقه شانتې د دې انسان په دنیا کې دا زندگی د دریو سټیپو نه تیریږي یو سټیپ د مور خېټه ده په دې کې دی چې کله سا پکې واچولی شي دی تاویږي را تاویږي هغه الله پاک ول دننه سیسټم برابر کړی د هیڅ وینه هغه د سکیو په هغې باندې دی غټیږي وینه چې بنده شي زنانه ولې بندېږي و دغې سره نو دغه شان نور انتظام هم دی دی هغې کې تاویږي دی خوشحاله چې ګینې بس دا ژوند دی که دی چې وی بار راوځي دی دنیا ته راشي دی په جړا شي چې زه ولې د هغه ژوند نه را بچ کړمه ښایسته ژوند خو مې هغه و خو چې بیا لږ لږ ورته را غټ شي او داسې پوهېږي او ساګ وخوري او داسې بینډۍ وخوري او ماستو په هلکه مزو ځای خو دا دی هغه څه ځای سړی که څوک ورته وایي چې چاته نه وایې چې ته د دې نه پیدا دی ما چپ شیره دا باس مه کوه بدي ګڼي که نه نو یوه زندگی خېټه کې یو ده او درېیمه زندگی بیا څه ده قبر دی په دنیا کې د دې دریو زندګو سره تعلق دی نو قبر موږ نه منو داسې نه لکه منو یې خو د هغې هغه حالات او هغې دپاره خو تیاری زموږ نشته که نه چې څنګه د هغې دپاره ځان تیارول دي هغه شان تیاری خو زموږ نشته د دې د وجې نه موږ او تاسو لا پکار دی چې موږ او تاسو فکر آخرت شروع کو او د آخرت دپاره څه وکړو تیاری وکړو الله جل جلاله دی مالا او تاسو لا په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا